د ټول نه مخکې د صدر جلسه صدر تقریب جناب امیر امان خان ورسره د قومي وطن پارټۍ نوجوان رهنما د صوبایي چیرمن سکندر حیات خان یحیی جان ناظم صاحب تاج خان نور ګڼ شمېر مشران نومونه وامې نه اخیستل نو معذرت کوم خو قدرمندو اوریدونکو او ناس شروع کا موسی خان صاحب باره کې به تاسو ته یو دوه خبرې وکړم چونکې زم دا کم ریاضګاه چې ده نو دلته تقریبا د 15 کالو داسې به موږ راتلو او دلته چې کم پروګرامونه به یو ښکلا به وه نو هغه به موږ کور کولو نو ډېرې خبرې وشوې د هغه د موسی خان صاحب په شخصیاتو باندې د هغه چې کوم د دنیا دپاره د انسانانو دپاره چې کومې هلې ځلې وې ډېر زیات وشو یقینا چې کتابونه په دې باندې لیکلي کېږي خو زه به ده ووایم چې هغه یو انسان دوست شخصیت و او موږ له پکار چې موږ د مسلمان د یهودي د مذهب نه تیر کې چې دی نو موږ هټ کر چې دی نو موږ لومبي انسان جوړ شو نو هغه واقع چې یو انسان و او هر مکتبي فکر سره تعلق لرونکي خلکو سره د هغه مینه د هغه جذبه یو خبره درته کومه او د هغې نه تاسو د هغې اندازه واخلئ چې دغه کومه پیرانو کې چې کومه دغه شخړه راغلې وه الله دې بیا نه راولي په دغه شخړه کې هغه د جرګمار راغلی و او هغه ناست و هلته کې خبرې کولې خو هغه زه راوغوښتلم او ما ته د هغه نه اشاره وکړه وي راشه په یو جرګه کې ناست دی یو کور جوړوي او یقینا چې هغه شخړه چې ده نو هغه ډېره سخته وه او ډېره ترخه وه 2 کسان پکې مړه شوي وو 15 پکې ټپیان وو زخمیان وو نور هم پکې کېدل خو هغې جرګې هغه 2 کوره روغولو سره هغه ما ته څه وایي هغه ما ته خپل ټلیفون راوویسته او ما ته وایي چې دا خو انشاءالله خدای پاک وکړي بله جرګه مې جوړه کړې ده او هغه ټلیفون یې راته وښودو او لیاقت علي خان عمرزی نمبر یې راوویسته چې 1 نیمه ګنټه خبرې مې ورسره وکړې او انشاءالله دا به هم کېږي او دا بله به هم کېږي تاسو سوچ وکړئ چې یو جرګه لا ختمه شوې نه ده او د بلې جرګې د نورو 2 کورونو روغ هغه کوي نو دلته نور نشم ویلی یقینا چې قومي وطن پارټي چې کوم عزت دې کور له ورکړی دی او په دې کور باندې کوم د اعتماد اظهار کړی و نو موسی خان صاحب چې دی نو هغې ته ټیس نو رسولی نو اوس موږ دغه خواست کوو جناب سکندر حیات خان شیرپور صاحب ته چې په دې کور باندې نور هم د شفقت نظر وکړي چې د دې کور نه د موسی خان شان صاحب د هغه شانتې یو بل شخصیت روزي او دا خلا چې کوم دی نو ختمه نه شي دا خلا پور شي یقینا چې ډېره ګرانه ده خو امید کوو چې انشاءالله د دې کور نه به دغسې د موسی خان صاحب په نقش قدم داسې یو شخصیت داسې یو کس پر اوچتېږي چې هغه به انشاءالله دا خلا چې دی یو ډېره غټه خلا ده دا نقصان نه یوازې د قومي وطن پارټۍ دپاره دی بلکې دا د دې علاقې شمالي حشنغر د ټولې پښتونخوا دپاره دی ځکه چې موږ څومره لیدلي وو هغه د هغه په زړه کې د پښتنو دپاره یو دوک درد غم و پکې نو هغه انشاءالله موږ د قومي وطن پارټۍ نه دغه خواست کوو چې انشاءالله زر تر زره د دې کور نه یو داسې شخصیت چې دی نو هغه منتخب کړی شي چې هغه دغه کارونه چې دی نو دغه دا کم مشن چې هغوی پرېښود چې دغه مخکې بوځي ډېره مهرباني چې ډېره مننه د ټایم راکولو